अस्सलाम वालेकुम ज़ अक़िब रज़ा یم او تاسو ګورئ سوات نیوز ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې نن په پېښور کې او د شانتي په ابټاباد کې ضمني بلدیاتي الیکشن چې دی نو هغه وشو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار انعام الله خان چې دی نو هغه کامیابي ترلاسه کړه. که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف کم جماعت چې دی نو هغه دا وخت ډېر د مشکلاتو سره مخ دی. د هغوی چې کوم لیډر دی عمران خان نو هغه چې دی نو هغه دا وخت په جیل کې دی او دغه شانتي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي څه مشران چې دي نو هغه روپوش دي او څه مشران چې دي نو هغه په جیلونو کې دي. په دغه سخت حالاتو کې چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی چیرمن عمران خان په جیل کې دی او بیا د پېښور په الیکشن کې د انعام الله خان دغه کامیابي چې ده نو دا د پی ډي ایم او دغه شانتي د اتحادي جماعتیانو د امیدوارانو دپاره په مخ باندې سپېډه ده ځکه چې هغوی غټې دعوی کوي او دغه داوم کوي چې را روان الیکشن کې چې دی نو هغه به چې کوم پارټیانې دي د پی ډي ایم هغوی چې موږ به په هغې کې کامیابي حاصلو. نو دغه د تحصیل چیرمن دپاره چې کوم الیکشن شو په پېښور مترا کې نو په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار چې دی انعام الله نو هغه کامیاب شوی دی. که موږ وګورو نو د باقي کم سیاسي پارټیانې چې دي هغوی دپاره ډېره زیاته د تعجب خبره ده چې آیا په دغه کریټیکل سچویشن کې چې د عمران خان چې دی هغه په جیل کې دی دغه نور مشران چې دي نو هغوی په جیلونو کې دي او څه مشران چې دي هغه روپوش دي. او بیا بله اهمه خبره ده چې د پاکستان تحریک انصاف هغه جماعت چې دی نو هغه هم دوه ځای شوی دی. د پرویز خټک چې دی نو هغه جدا پارټي جوړه کړې ده په هغه هم د دغه صوبې سره تعلق ساتي په کوم صوبه کې چې نن الیکشن شوی دی. دغه شانتي د هغه سره محمود خان اهمو څوکو باندې ناستو هغوی چې دي نو هغه پارټي پرېښې ده خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدوار دی نو هغه نن کامیابي ترلاسه کړې ده. دغه شانتي که موږ د نور سیاسي پارټیانو خبره وکړو نو هغوی چې دي نو هغې کې د جمعیت علما اسلام چې دی دویم نمبر دی. دغه شانتي بیا د جماعت اسلامي چې دی نو هغه دریم نمبر دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ څلورم نمبر دی او ان پی چې دی نو هغه د هغوی پنځم نمبر دی او په ټولو کې لاست باندې چې راغلی ده نو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون پارټي ده. که موږ وګورو نو انجینیر امیر مقام په صوبه کې چې دی نو هغه ډېر زیات متحرک دی. هغه د وزیر اعظم مشیر هم دی او ډېر زیات اثر رسوخ دي د امیر مقام خو د هغې باوجود انجینیر امیر مقام چې دی نو هغه د پېښور سیټ نن بیا هغې کې د ټولو نه وروسته راغلی دی او هغوی ته شکست چې دی نو هغه خوړلی دی. نن پاکستان تحریک انصاف امیدوار چې کوم نن کامیابي ترلاسه کړله دا د دې خبرې ثبوت دی چې عوام نن هم د عمران خان سره دی. عوام صرف عمران خان پیژني عوام صرف د بیټ نشان پیژني ځکه په دومره باري اکثریت سره کامیابي چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې عوام صرف صرف چې دی نو عمران خان سره دی. دغه سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي د هغو جذبه او د هغو حوصله یو پیره بیا راوچته شوې ده ځکه چې په دغه کریټیکل سچویشن کې پاکستان تحریک انصاف یو اهمه کامیابي ترلاسه کړې ده. که موږ نور سیاسي جماعتونو خبرو وکړو نو په هغې کې ان پی چې ده هغه د پښتنو پارټي ده. ایمل ولی خان چې دی نو هغه د پښتنو لیډر دی او پېښور چې دی نو د پښتنو علاقه ده. په دغه علاقه کې هم چې دی نو پاکستان تحریک انصاف مخکې هم کامیابي ترلاسه کړې وه. اوس چې کله پاکستان تحریک انصاف د مشکلاتو سره مخ دی نو اوس چې دی نو هم د پاکستان تحریک انصاف امیدوار چې دی نو هغه کامیابي ترلاسه کړې ده. دغه شانتي که موږ وګورو نو په دې الیکشن کې ټول چې دی نو هغه یوازې میدان ته وتي وو. د ټولو پارټیانو امیدواران چې دي نو هغه په میدان کې په مقابله کې وو خو د هغې باوجود پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدوار دی هغه کامیابي ترلاسه کړې ده. دا د دې خبرې ثبوت دی چې آینده که چېرته کې پی ډي ایم یوازې مقابله کوي یوازې خپل امیدوار میدان ته کوزي نو دا به د دوی لپاره ډېره زیاته ګرانه شي ځکه چې یوازې نن د پاکستان تحریک انصاف امیدوار چې دی نو هغه کامیابي ترلاسه کړې ده. دغه شانتي که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف هم دغه موقف دی که چېرته کې په صوبه کې الیکشن وشي هغه که په پنجاب کې که په خیبر پښتونخوا کې او که په مرکز کې نو دغه شانتي څنګه چې موږ نن کامیابي ترلاسه کړه د پاکستان تحریک انصاف دغه موقف دی. پی ډي ایم چې دی نو هغه د الیکشن نه تښتي د کې پی کې الیکشن چې دی نو هغه ډیلی شو. دغه شانتي د پنجاب الیکشن چې دی نو هغه ډیلی شو او دغه شانتي هغوی وایي چې د مرکز الیکشن
الیکشن چې دی نو هغه ډیلی کوي که چېرته کې الیکشن وشي عام انتخابات وشي د پی ټی پاکستان تحریک انصاف دغه موقف دی که چېرته کې نن الیکشن وشي سبا وشي او 3 میاشتې بعد وشي نو هغوی دا موقف لري چې څنګه چې موږ نن شکست ورکو دغه د پی ډي ایم جماعتونو له نو سبا چې دی نو هم دغه شانتې شکست ورکو بقیا جماعتونو له لکه څنګه چې نن په مطرح الیکشن کې پاکستان تحریک انصاف امیدوار چې دی نو هغه کامیابي ترلاسه کړه. دا زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل کوربه عقب رضا له اجازت ورکوي. د الله پامان.